نن د 14 اگست ورځ ده او په 14 اگست باندې په پورا پاکستان کې لوی واړه د ازادۍ خوشحالي مناوي او دا تقریبا یو ازادي ده 77 وا چې کوم دا قوم پاکستان دا مناوي په چې د ازادۍ دا سوچ او فکر او دا ازادي دا د الله جل جلاله ډېر لوی نعمت نن موږ په یو آزاد فضا کې زندگی تیرو الحمدلله موږ دا هیڅ تکلیف نشته هیڅ پریشانی نشته د چا طرف ظلم زیاتې نشته او هر انسان په خپل کار کسب کې بیا خصوصا په خپل عبادت کې مسلمان هغه آزاد دی هغه لګیا دی خپل عبادت کې مساجد دي مدارس دي جامعات دي او په پوره پاکستان کې مسلمان د آزادۍ هغه دا نن موږ خوشحالي مناوو او دې پسې زموږ د اکابر یو ډېر لوی قرباني ده دا ملک الله جل جلاله موږ ډېر لوی قربانو سره راکړي په دې کې زموږ اکابر علما او ډېرو خلکو لوی لوی قربانیان ورکړي د خپل ځانونو وینې توی کړي دي نن خو زموږ کشر ټول د دې نه دی خبر موږ یو 14 اگست راشي یو چغې هلکه جشن ازادي ده او د جشن ازادۍ پر مقصد او دغه باندې ځان کول پکار چې مقصد څه دی او دا حاصل شوی څنګه دی او د دې لپاره کوم قربانۍ شوي دي وګوره الله جل جلاله دا ملک موږ ته آزاد کړی د انګریز نه او بیا د هندوانو نه چې الله جل جلاله د خلکو نه زموږ د پاک وطن الله تبارک وتعالی موږ ته راکړو او د دې بنیادي مقصد دا دی او چې دا وطن ازادېدو د دې بنیادي مقصد دا و چې په دې کې به د لا اله الا الله قانون نافذ کېږي زموږ کافرو چې دې لپاره کوم قرباني ورکړې ده خصوصا المولا شفیع تعالی رحمت الله علیه المولا شفیع احمد عثماني رحمت الله علیه او دې سره سره لوی لوی اکابرو ډېر لوی لوی قربانیانې ورکړې دي زموږ په صوبه کې دلته امین الحسنات شي او بیا زموږ نیکه بابایي صاحب رحمت الله علیه اجازه دلته راغلو 1945 کې او د دې صوبې مبارکي فکر وغیرہ سره چې دلته کې د کانګرس حکومت دی د کانګرس حلیف جماعت حکومت دی دا قربا دې کانګرس ته الله جل جلاله زموږ کافرو د مشایخو په ذریعه سره چې هغه یو اعلان وکړو خپل حلقې انباق ته چې هغه به تاسو د مسلم لیگ په حق استعمالوئ الله جل جلاله زموږ دې صوبې ته په دې کې اکثریت هغه د مسلمانانو هغه د مسلم لیگ په حق ووټ راوړو او بیا الله جل جلاله د پاکستان سره سره دا صوبه زموږ آزاده کړه الله پاک موږ ته ازادي راکړه دې لپاره ډېر لوی قربانیانې شوي دي علما کرام ډېر لوی قرباني ورکړې ده د قائد اعظم محمد علي جناح سره د ټولو علماو د څومره د پاکستان سره محبت کوونکي خلکو یو ډېره بلکې زموږ د میندو خویندو بچو قربانیانې ورکړي دي الله جل جلاله دا موږ ته راکړي ځکه د ازادۍ قدر وکړه او د ازادۍ قدر دا دی چې موږ په دې کې ژوند تېرو داسې تېر کړو چې بل چا ته تکلیف ونه رسوو د بل چا سره ظلم زیاتې ونه کړو د چا حقوق غصب نه کړو او د دې جنډې سره او د دې وطن سره محبت وکړو دا اصل شی دی ځکه حضور علیه السلام خپل وطن سره حب الوطن جزء من ایمان دا د ایمان حصه ده رسول الله مبارک کله هجرت کولو مکی مکرمه نه مدینه منوره ته رسول الله مبارک مکی طرف ودرېدو داسې په غر باندې ګوري چې مکی د ما خاري او د دې پیدا شوی او دا د ما وطن د کدي کافرانو د نوښته د بشر د دنه رسول الله مبارک خپل وطن سره محبت کړی زموږ د ایمان حصه ده پاکستان زموږ وطن دی الحمدلله نن تاسو چې کوم خلک آزاد نه دي او آزاد فضا کې ژوند نه تېروي تاسو هغوی ته تپوس وکړئ چې هغوی څومره په تکلیف کې ژوند تېروي کشمیر کې مسلمانان اوس هم په تکلیف کې دي فلسطین کې تاسو وګورئ ټول فلسطین غزه او دا څومره علاقې دي هغه بالکل هوارې شوي 50,000 مسلمانانو قرباني ورکړه شهدا دي میندې خویندې بچیانې ظالمانو یهودو هغه په بمبارو باندې والدول ما محترم هغوی له تاسو تپوس وکړئ دا څومره لوی ازادي څومره لوی نعمت دا شان ډېر ځایونو کې مسلمانان په تکلیفونو کې ژوند تېروي الحمدلله موږ الله پاک دا وطن راکړی دی د دې جنډې سره د دې وطن سره محبت پکار دی الله تبارک وتعالی دې باندې موږ تاسو ته عمل کوو
ولدم دا ګوري په دې لارو کوڅو کې دا پوکي او دا سیمونه دا زموږ د پاکستان د آزادۍ سره د دې سکار شته الټا خلکو ته تکلیف دي یو ماشوم پوکي وایي نو د هغې سره څومره خلکو ته تکلیف اسلام خدا تعلیمات دي چې هغه المسلم سلم المسلمون من لسانه ویدي رسول الله مبارک فرمایي مسلمان هغه دی چې د بل مسلمان ته د خپل لاس تکلیف ونه رسوي په دې سره بل مسلمان ته تکلیف د آزادۍ دا مطلب نه دی چې موږ موټر سایکل وال او په بازارونو کې کوشش شو او بس چې سویلې وو او موږ دې پوکي وو یا دا آزادۍ مقصد نه دی آزادۍ مقصد دا دی چې موږ الله شکر ادا کړو برکات شکرانه نوافل ادا کړو او دعا وکړو چې پروردګاره زموږ د عمل د امن او سلامتۍ برکت او جواره جوړ کړي موږ په خپل مابین کې شیر او شکر او متفق او متحد اوساتي او چې کوم خلک پاکستان ته په بد نظر باندې ګوري یا د پاکستان خلاف دا څه عزایم دي دا دعا وکړو چې پروردګاره دا غي عزایم نهست او نابود کړي مسلمانان د پاکستان هغه په پنجاب کې دي هغه په سند کې دي هغه په بلوچستان کې دي او هغه په خیبر پختونخوا او په ګلګت او په څومره شمالي علاقو کې او په وزیرستان او په فاټا او په باجوړ او کوم ځای کې دي الله پاک دې ټول یو موږ یو متفق او متحد اوساتي الله تبارک وتعالى په دې باندې موږ تاسو عمل کولو توفیق راکړي او الله پاک دې دا وطن تر قیامت پورې آباد قائم او دائم وساتي واخر دعوانا